او بیا حسن بصری رحمت الله علیه فرمایل چې د قیامت په ورځ باندې بیا به الله رب العالمین د دغه عمل نامه بیا په دې غاړه کې چې د به حشر وشي، دا به د قبر نه رافاسي، او چې کله د حشر میدان ته بوتلی شي نو هغلته به ورته وویلی شي د سورې بني اسرائیل آیتونه دي: اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خپل عمل نامه دې په خپله اولوله او د ځان سره په خپله حساب وکوه. سر بصری رحمت الله علیه فرمایي ابن ادم الله تا سره ډېره د عدل او د انصاف معامله کړې ده چې تا ته په خپله وویل چې په خپله ولوله او په خپله ځان له حساب ورکړه، په خپله ځان له نمبر یې ورکړه. اوس ځکه الله چرم په چا باندې ظلم نه کوي. الله رب العالمین د الله فرشتې دا ظلم او زیاتی نه کوي چې یو عمل تا کړی نه دی او دوی تفسیري کړی، دا نه کوي. یا یو عمل تا کړی دی او دوی هغه ستا ښه عمل ونه لیکي، دا ظلم هم نه کوي. که وړه خبره ده او که غټه ده، وړوکی عمل دی او که غټ دی، دا ټول لیکلی کېږي او دا به د قیامت په ورځ باندې تا ته پیش کېږي. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. دا بني ادم یو لفظ هم د خولې نه راوکاږي مګر تیار ورسره د لیکلو والا یې هغه ولیکي. ځکه حدیث کې راغلی دی چې حضرت علقمه رضی الله عنه روایت سره حدیث دی د بلال بن الحارث المزني رضی الله تعالی عنه، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان الرجل لا يتكلم بكلمة من رضوان الله. یو بنده هغه یو خبره وکي او هغه خبره د الله د رضا والا خبره وي، داسې خبره یې کړې ده چې الله پې خوشحالېږي. او د دې خبرې د کولو والا د دې انسان دا سوچي چې مړه دا خو یو وړه خبره و ما وکړل، دی په هغې باندې دومره پروا نه ساتي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د ده په دغه یو وړه خبره باندې الله پاک د ده نه راضي شوی، خوشحاله شوی دی. او یو انسان هغه داسې چې هغه د ګناه والا یو خبره وکړي، د ګناه والا چې په هغې د الله غصه پیدا کېږي، الله پې غصه کېږي، دا سړی وایي مړه دا څه خبره ده، نو دا خو څه وړه غونته خبره وه مونږ وکړله. اوس دا څه خبره ده چې ما یو سړي ته کوږ سترګې ووایه، دا څه خبره ده چې ما یو سړي ته لنډې ووایه، او دا څه خبره ده چې ما یو سړي ته اوږد ووایه. ځکه دا خبرې مونږ او تاسو څه خبرې نه ګڼو، خو الله پې غصه شوی او د دې خبرې په وجه باندې الله رب العالمین د قیامت په ورځ په دې انسان باندې غصه یي، ناراضه یې ترې خفه یې د دې انسان.